السلام علیکم ګرانو کتونکو اسد خان کاکړ یم د میټا خان کاکړ چې د ژوب منیسټر دی د ده لپاره ډیم جوړ شوی ولې په مینه کې نو دا ډیم چې کوم پرون ځکه داسې یو ویډیو هایلایټ شوی ده په سوشل میډیا باندې چې دلته اوبه راوتې دلته پایپ مات شوی دی یا هره مسله ولا اوبه راوتې نو دا ویډیو ډېره هایلایټ شوله نن بیا د میټا خان کاکړ په رهنمایي یا په اقامات سره کوم چې شاه زمان کاکړ دی اردو کوم ټیم سره د ګرد ملګري د ګرد راغلي و ډیم یې کتلی ولې وزټ کړی وي له هغه بعد موږ راغلي یو دا ډیم موږ وکتئ موږ اوس رپورټ کوو تاسو ته موږ ګرد معلومات درکوو سره ولیاړ ټیکهدار دغه موږ پوښتنه کوو چې دا ډیم څنګه مات شو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اسد خان زما نوم تازه خان دی. د نشپه ډیم چې کوم دی هغه له ما سره دی. زه په کوم دوخیل یم. دا زما د خپل فارم دی او پرون چې کوم پر سوشل میډیا باندې کوم ویډیو وایرل شوې ده د ډیم کوم لکټرین چې داسې کوم پایپ روان دي د فلټر والا پر دغه باندې کټاپټ والونه دي کوم پر ډون سټریپ باندې کوم لاست کټاپټ وال دي دغه لیکیج شوی دی له دغه سره مطلب اوبه سپیچ کولی موږ بیا په خبر شوي بیا راغلي د ډپارټمنټ په خوله باندې بیا هم کار په شروع کړی دی اوس یې مطلب د لاړو روان دی دا به دغه کې شګاب شوی دی دا ډیم سروی شوی ولی څه یا اسد خان د کمپلیکشن هم صحیح شوی دی خاوره هم صحیح ده د ډپارټمنټ په نگراني کې دا کار شوی دی صرف خبره دا ده چې کوم فلټر د پایپ روان شوی دی هغه پایپ باندې مطلب پر جوینټو باندې کټاپټ والونه دي کوم په ډون سټریپ باندې کوم کټاپټ وال دی هغه مطلب پټاو شوی دی د هغه له وجې مطلب د سپیچ شروع کړي سپیچ شروع کړي مطلب هلته خاوره څوکه څوکه مطلب وړله ډېروله هغه په حواله باندې بیا ډپارټمنټ مطلب راګه کړي نور کار ستاسو کړی دی ډبرې مبرې له خاره دا د کوالټي دی که داسې عام ناقصه کار دا څه مطلب د لیبارټري تحت شوی دی د ډپارټمنټ مطلب هر څه مطلب موږ سره ستا د دفتر په نگراني کې شوی دی او په دغه کې داسې یو شی غبنه مطلب نشته دا خلک هم دا خبره کوي چې دا کار شاه زمان اخلي یا ټیکهداري باندې یا پرسنټ ورکوي یا روپۍ له خلکو څخه اخلي ټیکهدارانو څخه نو ته خو ټیکهدار یې داسې تا ته یا کله داسې یو شی کړی چې ماته دا کار لکه یا پرسنټ راکړه یا داسې ښه کار مه کوه کوالټي یې کمزورې کړه خو روپۍ بچاو کړه اسد خان د شاه زمان مطلب په دغه حواله باندې له ما سره یو تعلق هم نشته نه د نن پورې ما دا خبره کړې ده بغیر بې سلامه بې کلامه یا دلته د اجمتا خان سره د راتګ په حواله باندې بېشکه له ما سره مسافیا به هم کړي وي رسم ملاو شوی به هم وي دغه علاوه بالکل له ما سره یو ګیلاس اوبه هم نه دي څښلې که نو دا خبره یو ډیمانډ کړل یا د پرسنټ په حواله باندې د خلکو خپل ذاتیات سیاسي په حواله باندې مطلب یو د بل مطلب نظرتیرانې کوي بیا به خود دا خبره کړي ما ته د نن پورې نه د علاقې په حواله باندې نه په سیاسي لیول باندې شاه زمان یا اجمتا خان دا یو خبره هم نه کړې الټا یې له ما سره مطلب مرسته هم کړې نن چې شاه زمان د راغلی و کار یې کتلی و چې تا خراب شوی دی بیا څه وویلې بیا ته څه اقامات درکړو څه وکاسته ولې خراب شو یا داسې څه غوسه کړې یا ډایرکټیوز درکړي شاه زمان صاحب دا خبره ما ته وکړه چې بایي دا کوم کار مطلب ناقصه شوی دی یا ته دا وایې چې مطلب دا کټاپټ وال کوم دی مطلب لیک شوی دی ته مهرباني وکړه دا د ډیم باډي ګرد مکمل واخه یو 50-60 فوټ یې واخه په چوړایي کې مکمل د چینج پورې لاړ څه دوباره صحیح کمپیکشن مطلب صحیح خاوره شروع کړه واپس مطلب زر ته زر مطلب کمپلیټ کړه مننه سید ګوره ابا اوس له انجینیر سره غږږو دلته چې کوم انجینیر دی فیلډ ورک دی چې ګوري دوی کوم ډپارټمنټ دی اریګیشن چې هغه راستولی دی دا کار ګوره د پوښتنه کوو دا څه وجه السلام علیکم. وعلیکم السلام. غلام محمد صاحب داسې پرون د یو ویډیو تا خپله کتلي په میډیا باندې دا کار څه وجه وله داسې کوم پارټ راغی په دا ډیم کې چې دا کار یا دا ډیم مات شوی دی که داسې یو ټیکنیکل وجه بل راغلی یا مات شوی نه دی ډېره مهرباني شکریه ډیم مات شوی نه دی ډیم اصل کې وجه دا ده چې په ډاون سټیم باندې چې کوم پایپ وتلی دی زموږ تھرو اوټ باډي کې زموږ تقریبا 400 فوټ په لینث کې پایپ لوېدلی دی بیا په هر 50 فوټ باندې موږ کنکریټ کټاپ ورکړي دي چې اول فلډ ورته راغلی تر دې له مخه فلډ هم نه دی ورته راغلی دا اول فلډ دی چې دلته راغلی اول وار چې فلډ راشي خامخا ډیم سچوریشن کوي سیټلمنټ کوي په سیپیج وي خامخا کم لاندې چې کوم آخري کټاپ دی په ډاون سټیم باندې په آخري جوینټ باندې هغه په راک باندې پروت هغه چې په راک باندې پروت سیپیج اوبه را رسېدلي دي هغه لږ خاوره چې ځینې نیولې ده هغه د اوبو له پریشر له وجې پایپ کش شوی دی پایپ هغه 50 فوټ د آخري اینډ کې 50 فوټ په هغه باندې پرې شوی دی ځکه د پایپ بالا بیا اوبه را شروع شي کنه ډیم مات شوی نه دی
ډیم په خپل ځای ولاړ دی د مخ پیچنګ بیا ته ووینې موږ په خپله وکښلی اوس په دغه باندې ایمرجنسي کار شروع دی زموږ انشاءالله 2-3 ورځې کې موږ واپس ریسټور کوو کار هم کمپلیټ نه دی آنګوینګ دی ډیم نه دی مات شوی د پایپ ډیورینګ کنسټرکشن تاسو دوی بیا معاینه کړې وه د پایپ چې پایپ مطمئن داسې تسریع بخش دی که نه دی بالکل موږ کړی وه د ډیم په دوران کې هم د کار دوران خامخا لازمي موږ کړی وه چې موږ کتلی وه چې دا مسله به وي که به نه وي موږ هغه ټیم خو موږ سټسفای وو چې دا شی به نه راځي اوس دا یو حادثه وه چې وسوه لیکن داسې د ډیزاین فیلیر یا د هغه فیلیر کیسه نه وه بس یو حادثاتي طور یوه کیسه پیښ اوسه لاندې په هغه اینډ باندې چې کوم پایپ پروت وي په راک باندې له هغه داسې لاندې خاوره تللې ده هغه له پرېشره لوېدلی دی نور داسې ټکنیکل مسله هم نشته پکې ایریګیشن ډپارټمنټ یا شاه زمان کاکړ چې دلته دوی ته څه ویل څه وکاسته څومره ځای کار وکاسته دوی خو همیشه د حاجي شاه زمان صاحب دی که مټا خان صاحب دی MP زموږ همیشه موږ په دې شي په خپله خوشحاله کېږو تر موږ زیات ویزټان دوی کوي د سایټ ولې په هغه کې زموږ هم رهنمایي کوي دوی هم د کار کوالټي بیا تر که مخکې 50% بیا 85-90% موږ خپل کوالټي اچیو کولی سو دا دوی یو ښه سټپ دی چې دوی په کوالټي باندې کمپرومایز نه کوي په دې ډیم باندې بار بار د دوی او زموږ به ویزټان ول اوس یو حادثاتي طور یوه کیسه پیښ اوس خلک یې بړا چړا کې پیښوي چې اوس دا پلانکای داسې دی پلانکای داسې دا یوه کیسه هم نسته حالانکې تر ګردو زیات چې موږ هغه یو ویزټان موږ دورې ویزټان نه دی کړي لکه MP راودلې ویزټ کوي دوی به څه وویل څه وکاسته دوی دغه وویل چې دوی راتلو تر هغه وخت پارون تقریبا چې کوم ټیم د حادثه پیښ اوس هغه ټیم چې ډپارټمنټ او ټیکدار موږ په سایټ باندې موجود وي مشینان لګیا دي کار کوي ریسټوریشن دپاره ولې چې کار هم آنګوینګ کار دی کمپلیټ نه دی نو دوی هم دغه زر تر زره د هغه ریسټور کوي او واپس خپل اصلي حالت ته